حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم با چې کله د رجب میاش ولیدا نو دا دعا به وغوښته اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الله زمونږ دپاره د رجب او د شعبان په میاشت کې برکت واچي او مونږ د رمضان ښایسته میاشتې مبارکې میاشتې ته ورسي. دا به حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دعا غوښتله. په دې دوو میاشتو کې چې کومې نبی علیه الصلاة والسلام روژې نیوې د دې نه علاوه په نورو میاشتو کې دومره اهتمام نه دی فرمایلی کوم چې په دې دوو میاشتو کې شعبان او رمضان کې فرمایلی. نو د رمضان مبارک استقبال لے کله چې میلمه راځي نو خلق د هغه میلمه استقبال کوي او چې استقبال څومره په درناوي وشي په ښایسته طریقه وشي نو دومره میلمه خوشحالیږي او هغه خپل برکتونه پرېږدي. وس رمضان مبارک بهترین او ښایسته میاشت را روانه ده نو بخبل د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نا منقول لی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دپاره دعا غوښتلې ده. ما دا اوس حدیث ولوست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا نو یو خو بخبل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منقول لی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعا غوښتې ده چې اے الله د میاشت می ورسه یعنی دا میاشت دومره ضروری او اهمه ده دومره د برکتونو نه ډکه ده د نعمتونو نه ډکه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان هستی ورلا دعا غواړي یقینا دا امت ته تعلیم دی چې تاسو هم استقبال رمضان کوئ د رمضان مبارک پراتلو خوشحالی مناوهئ د رمضان مبارک پراتلو باندې عباداتو کی زور سیوا کوئ.